دا موږ سره تقریبا ووم بحث دی، البحث السابع، چې قرآن مجید دا تقسیم په دې اعتبار سره ولې دی. اولنې تقسیم دی د قرآن مجید په صورت د سپارو کې، چې دا په سپارو کې تقسیم دی. مونږ وایو دا توقیفي دی، په دې کې هیڅ قسمه داسې علمي نکته مخې ته نشته یا داسې دلیل په روایاتو کې نشته چې تاسو ته زه کېدم چې دا قرآن مجید په دې 20 سپارو کې داسې ولې تقسیم دی، عفوا په 30 سپارو ولې تقسیم دی. یوه خبره ده، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا قرآن مجید چې را جمع کو نو صحیفې وي، 10 صحیفې جمع کړې وي. هغه 10 صحیفې په دې ترتیب تقسیم شوي وي چې اول الف لام میم سپاره پکې رااله، بیا سيقول رااله، دا نمونه یې نه وو. خدا بیا وروسته چې امت ته دا نقل شونه، امت ولا دا نمونه کې ښودل چې دا الف لام میم سپاره ده او دا سيقول او دا تلک الرسول ده. هغه وخت کې دا نه وو. نو دا د هغه مصحف نه راغسته شوي د نور څه داسې دلیل په دې باندې نشته دی. هر چې د قرآن مجید منازل دي دې ته احزاب هم ویل کېږي، منازل هم ویل کېږي، چې دا په 2 منزلو کې د قرآن مجید تقسیم دی. دا تقسیم صحابه کرامو کړی و د یو ضرورت دپاره. صحابه کرامو به د قرآن مجید تلاوت کو، نو دا تلاوت به په دې طریقه کو چې هفته کې به یو ځل د قرآن مجید ختمو. ورځې د هفتې دي ځان له قرآن مجید تقسیم کړو، نو و په 2 منزلو د قرآن مجید تقسیم کړو. نو اولنې منزل به په یو ورځ وروسته، دویم منزل په دویمه ورځ، نو غونډه هفته کې به 2 منازل لوستل او د قرآن مجید به ختمو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو روایت دی، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې د شپې چانه خپل منزل قضا شو او وې نه لوستو او بیا د ورځې ولوستو، نو ثواب ورته حق ملويږي. دینه معلومیږي د صحابه معمول د شپې د منزل لوستل. نو په دې باندې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بیا یو روایت شته دی. دویم د قرآن مجید تقسیم دی د سپارو کې دننه، هر پاره کې دنه د قرآن مجید تقسیم دی، ربع، نصف، ثلث او بیا مکمل سپاره. نو چې سپاره کله مکمل شي داغه د پاره سه اصطلاح نه د وضع کړي، خدای یو سپاره په 4 حصو کې تقسیمه کړي ده. دا تقسیمه کړي په 4 حصو باندې. اولنې حصے ته ربع ویل کېږي چې دا 4مه حصہ د قرآن مجید ده. لکه دا بورډ دی، دا په 4 حصو کې تقسیمونه، یو کرخه به د سراخ کم او بل کرخه به د غزینه د سراخ کم. نو یو کرخه به طولن په دې میازه راحکم او بل کرخه به عرضن په دې میازه راحکم. نو دا به 4 حصو کې تقسیم شي. نو چې اوس دینه یو حصہ زرا علم، نو دې ته ربع ویل کېږي. ربع الصبوره د دې بورډ 4مه حصہ ده، او چې دا دویمه ور سره راوالمه نو دې ته ویل کېږي بیا نصف، ځکه چې 2 شوي نو نیمه حصہ شو او نیمه حصہ پاتې شو. او چې 3 ته راوچته کم نو دې ته ویل کېږي ثلث، او بیا چې کله 4مه راوالم دا بیا مکمل شنو. په دې اعتبار سره د قرآن مجید په 4 حصو کې تقسیم کړي، صرف د دې لپاره چې امت ته د قرآن مجید یادول، بیا د قرآن مجید د طالبانو خپل استاد ته اورول، د یو تقسیم داسې وي چې داغه تقسیم د لاندې دوی ته د اساني وي. دریم نمبر د قرآن مجید په بیا په هر پاو کې پاو ویل کېږي دیتا. د نن یو تقسیم د رکوع، دا رکوع ده، دا دویمه رکوع ده، دا دریمه رکوع ده. د رکوع دا تقسیم یو خو داس معلومیږي چې دا د الله تبارک وتعالى منشا وا، ځکه هر رکوع تقریبا چې کله پوره کیږي مضمون د قرآن پوره کیږي او بیا مضمون د قرآن مجید بدل شي، بل رکوع شروع کیږي. لکه اول رکوع کې الله تبارک وتعالى په الف لام میم کې د مؤمنانو او د کافرانو بیان کړي. نو مؤمن چې الله مني او کافر چې خدای نه مني، نو چې کله دا دواړه بحث پوره شنو رکوع پوره کړي او بیا دویم بحث د منافقینو شروع کړي. منافق هغه چاته ویل کېږي چې په ظاهر خدای مني او په باطن یې نه مني. نو اوس دا د کافر او د مؤمن الټ شیز دی. مؤمن هغه ته وایي چې په ظاهر مني، کافر وایي چې په ظاهر یې نه مني او نه په باطن مني، او منافق چاته وایي چې نه په ظاهر مني او په باطن یې نه مني. نو په منافق بیا د دویم صورت پورا کړي، رکوع پورا کړي. دریم رکوع چې کله شروع کیږي یا ایها الناس اعبدوا، بیا ټول خلکو ته خطاب دی. نو په دې طریقه باندې د قرآن مجید د رکوعګانې تقسیم دی. نو دینه معلومیږي دا د الله تبارک وتعالى منشا وا. خو دویمه خبره دا ده چې دا رکوع ویل کېږي دا عین، دلته دوی ذکر کوي دا د مانزه د رکوع نه ده. قرآن مجید لوستل کېږي په مانزه کې، نو دونه حصہ به ته ولولې نو بیا به رکوع لځي. نو دې ته رکوع ځکه ویلې دي چې دونه حصہ به ته په مانزه کې لولي. یو خدا د چې په رکوع باندې مضمون پوره کېږي، نو ستا به مضمون پوره شي. او دویمه دا ده چې کم از کم په مانزه کې دونه مقدار قرآن خو لوستل کېږي چې دا کوم مقدار دلته په صورت د رکوع کې تقسیم دی. نو دا په مانزه کې د لوستلو دپاره دا مقدار مقرر کړ دی چې په دې مقدار به ته دا لولي. هر چې آیاتونه دي په دې باندې هیڅ قسمه
داسې بحث محتانه دراغلی چې دا ولې تقسیم دي. په هغه وخت کې به د عربو دیوانونو د اشعارو، نو د عربو د دیوانونو د اشعارو په دې کې به کړی وي، دا به تقسیمې وي. نو د هغې دپاره بس داسې قسمه خاص ترتیب نه و چې دا شعر بدل ته داسې پوره کېږي. خو به چې کله شعر کې یو معنا پرته وه، دا معنا به چې کله سر ته ورسېد او قافیه به یې د ماقبل شعر سره برابره شوه، نو دا کړۍ به دلته پوره شوه. نو دې ته به یې د شعر یوه کړۍ ویله، دوه کړۍ ویلې. نو وایي په دې ترتیب الله تبارک وتعالی د قرآن مجید آیاتونو ته تقسیم کړی دی. خو بیا د دې تقسیم څه طریقې دی امت ته نه ده ښودلې، دا یې د خپل قرآن اعجاز ذکر کړی دی چې ګوره تاسو خپل دیوانونه تقسیموئ، په دې کې تاسو حسن پیدا کوئ. ما د خپل قرآن مجید په دې انداز تقسیم کړی دی، د دې دا حسن مې پیدا کړی دی، راشئ او د دې معلومات وکئ. نو په دې طریقه د قرآن مجید د دې تقسیم شوی دی. دا مقدمه د قرآن مجید وه. فاتحې نه به انشاءالله یو سبا زیارت ورځ ده، د خیالي د شپې نه به بیا انشاءالله سورت فاتحې نه د قرآن مجید آغاز کو. دا یو څو سوالونه دي، د دې د جوابات به وکړو. مفتی صاحب دعا راته وکړه چې الله دې راته ښه رشته راکړي، الله دې درکړي ښه رشته. مولانا صاحب دلته سعودي کې خلک په جامو او په جورابو باندې مسه کوي. په جامو باندې د مسې خو څه طریقه کار مې ذهن کې نیسته چې په جامو باندې مسه بلا څوک څنګه کوي. او دویمه دا ده چې په جورابو باندې مسه، نو جورابو باندې مسه غیر مقلدینی کوي او جورابو باندې مسه دا نور مسالکو والا یې کوي. نو هغوی په دې باندې خپل یو دلیل وایي، اگر چې مونږ احناف مونږ هغوی د دلیل منلو ته تیار نه یو. هغوی وایي حدیث کې ذکر د جورابو راغلی د مسه شته په جورابو باندې. مونږ وایو چې حدیث کې ذکر راغلی خو د جورابو دپاره مقدار پکار دی. نو مونږ د هغې دپاره بیا یو مقدار ذکر کوو. که جورابه د دې مقدار وه چې په هغې کې 3 میله سفر کېدی شو، دا پنډۍ پورې په خپله کلکېده، یعنې لاندې نه خویېده بغیر د تسمې نه. او درېیمه دا ده چې داسې ته روان وي یو ځای لونو او هلته دې قدم کېښودو بغیر د چپړې او ستا خپه ورسره لمده شوې، نو دا اوبه یې ځان ته رانښکلي، جذب پکې نه و، بیا پرې مسه کېږي. او که دا 3 صفات پکې نه و، نن سبا جورابو کې دا 3 صفات دا نشته دی. مفتی صاحب نن سبا خلک دا شیشه دی GB B9 B او 9 صحیح ده، گیم کوي. نن سبا هر کس د دې نه پیسې ګټي حلال دي او که حرام دي. B9 گیم په دې کې قسمونه دي، بې شمېره قسمونه دي، خو چې څونه قسمونه دي د B9 گیم د دې دا طریقه کار وي، دوی به کې پیسې واچوي. دا پیسې چې ورته واچولی شي دا تېره ته رایستی نه شي، خامخا به په دې ته گیم کوي. نو چې ته په دې باندې خامخا گیم کې ورایستلی نه شي، دا یو قسم له جواري ده. بیا دا یقیني نه ده چې تا ته په دې نه ګټه میلاویږي، زیات تر په دې کې خسارې وي. په خلکو پکې په لکونو پیسې بیللي دي او زیات تر خلکو د دې شیز د وجې نه خودکشیانې کړي دي. بیا چې ته پیسې وګټې نو کله به ته ګټې او کله به ته پیسې بیلي، نو ستا کار به په دې کې څه وي؟ په دې کې داسې کارونه وي بس څه ټچ کول وي، جازونه پکې پاسول وي، یو آپشن دله راکوي هغه پکې وهل وي. بعضې پکې داسې وي چې هر سهار به راپاسي ورته کلیک دی هغه به وهي، یو شیز دله درکړی وي، نو چې دا 15 پیرې یا 10 پیرې ووایي $100 به دله درکړي، نو ستا په هېڅ خواري نشته ده. دا چې څونه پیسې دله درکوي دا سود دی، سود. څوک چې B9 گیم کوي دا پریشانه دی، سخت پریشانه دی. یو خدا دی چې ځان ستړی کوي. شریعت تعالی په موبایل کې د گیمونو اجازت نه درکړې، په دې مې ورته خبره کړې. او بیا دا چې ته پکې پیسې ورکوي او په پیسو په ذریعه سره ته گیم کوي دا جواري ده. او بیا چې دا پیسې تا وګټلې نو دا حرامې دي، او دا پیسې ته خوړلی هم نشي، دا سود دی، نو دا ته نشي رایستلی. نو خپلې پیسې دې ضایع کړې، قیامت کې به نه خدای د دې پیسو پوښتنه کوي.